دا دې ته وګورئ یار 15 کسان ولګېدل یار الله اکبر الله اکبر الله اکبر باجوړ کې 15 غټي وحدې دي دلته زموږ د قبایلي اصلاح لپاره د وزیر اعظم صاحب چې کوم مشیر دی هغه دلته په باجوړ کې موجود دی د وزیر اعلی چې کوم دلته فوکل پرسن دی د وزیر اعلی د قبایلي اصلاح لپاره د باجوړ لپاره هغه دلته او موجود دی هغه سره سره درې نور د صوبایي اسمبلۍ ممبران هلته موجود دي په 14 لکه آبادۍ کې چې تاسو خلکو راوټکلې چڼې کړې ولته ولېږلې د خبرې لپاره دلته په روډ باندې کېناستل په هسپتال کې دلته زموږ چغې والې احتجاجونه کول هغه هېڅ معنا نه کوي که دلته زموږ په احتجاج باندې دلته زموږ په کېناستو باندې خبره کېده بیا الیکشن ته هېڅ قسمه ضرورت نه و بیا نمایندګانو لیږلو ته هېڅ قسمه ضرورت نه و ملاقات ته خبره مه پرېږدئ مبارک صاحب ته لاړ شي وزیر اعظم ته دلته کښېني او زموږ امپیګان ته لاړ شي وزیر اعلی ته دلته کښېني چې عوامي املاکو ته نقصان مه رسوئ په کرپیک کې نرمي راولئ چې کوم زخمیان دي هغو ته لار ازاده کړي چې هغه راوړي چې کوم لاشونه دي شهید شوی یو دی دوه دي درې دي چې هغو ته لار ازاده کړي ویسي د مامون مسلمان زما ورور دی د هغه کور رانېدل والله چې داسې دي لکه زما کور رانېدل بسم الله الرحمن الرحیم نن سحر نو د ماموندو په بعضې علاقو په بعضې سیمو باندې فوجي اپریشن شروع شوی دی او د دې وخته پورې چې د دغې اپریشن په حوالې سره کوم اطلاعات دي هغه دا ده چې په دې اپریشن کې عوامي طبقه متاثره شوې ده ډېر کسان داسې دي چې هغه شهیدان شوي دي ډېر کسان د درجنو په تعداد کې هغه زخمیان دي څه کورونه په نښه شوي دي څه ګاډي په نښه شوي دي او دا اطلاعات هم د هغه ځای نه بعضې ملګري راکوي چې بعضې زخمیان په کورونو کې محصور دي فریقین د هغې د کورونو نه محاصره کړې ده نو هغې خپل مریضان اسپتال ته د علاج معالجې دپاره بر وخت رسولی نه شي اوس هم په زخمي حالت کې دي په دغې حوالې سره حکومت ته بلکې د جنگ دواړو فریقینو ته موږ د جنگ د خاتمې درخواست کوو چې دا جنگ ختم کوي دغه زخمیانو ته لار ورکوي دغې مسلمانانو ته چې د اذیت سره مخ دي هغې ته لار ورکوي چې هغې اسپتالونو ته راشي خپل علاج معالجه وکړي او دا جنگ چې په دې کې عوام متاثره کیږي مخکې هم د دې قسمه جنګونو مخالفت کړی دی د دې اپریشنو مخالفت کړی دی اوس هم دا وایو چې دا مسلې دا اپریشنې دا جنګونه دا د مسلې حل دی نه موږ مسلمانان یو د مامون مسلمان زما ورور دی د هغه کور رانېدل والله چې داسې دي لکه زما کور رانېدل بچې زخمي کول او شهید کول دا داسې دي لکه زما بچې زخمي کول او شهید کول کوم چې د هغه ورثو احساسات او جذبات دي دا زمونږ هم دي لہذا په دې قوم باندې په دې ولس باندې رحم وکړئ د جنگ ته خاتمه ورکړئ دواړه فریقین د انساني همدردۍ په بنیاد د انساني خون او وینې د زیان د بچاو په خاطر او د دغې لوی تباهۍ نه د دې قوم د بچ کولو په خاطر باندې دا جنگ ختم کړئ ټوپکې کېدوئ د امن لار خپله کوي او د قوم ته او د ولس ته د امن لاندې د سکون لاندې د اطمینان لاندې د زندګۍ حق ورکوي والسلام علیکم السلام علیکم ملګرو خیبر پختونخوا ضلع باجوړ په ماموندو کې د خیبر پختونخوا حکومت په منظورۍ او د وزیر اعلی صاحب الیمین ګنډپور په اجازت او داغه په دستخط باندې باقاعده یو زبردست اپریشن شروع شو چې 3 ورځې کرفیو هم پکې نافذ ده ملګرو نن سبا د پی ټی آی والا منافقت کوي وای موږ د دې اپریشن خلاف یو په ضلع مومند کې خو باقاعده لګیا دي وای موږ به د خپل حکومت خلاف روزو نو د پی ټی آی والا په دې کې 100% شریک دي ځکه هغوی خپل طاقت او اختیار دغه خلکو له ورکړی دی ووټ یې ورکړی دی نن دا منافقت دا چغې مه وهئ تاسو نه اختیار او طاقت تللی دی په احتجاج څه نه کېږي تاسو سره چې کم طاقت او اختیار دا هم هغوی له ورکړی دی اوس د هغوی مرضی ده چې هر څنګه استعمالوي